أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د پښتانه په تاریخي وطني ښار کوټه کې وزارت د شهیدانو پر دې چوک راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو قدرمنو علما کرام د مختلفو سیاسي پارټیو مشرانو کارکنانو عزیزانو ما خو ډېر ځان کاررد کاته چې تکرارونه بس کم کړو د عمل وخت دی خو نن بیا ملګري وایي چې خامخا وینا غواړي ورونو موږ لیوني نه یو چې ناکام خلک شړولي دي یا هم د تکرارو شوق دی راځو تکرارونه کوو موږ د دې دپاره جمع سوي یو زموږ وینه تر چرګ در وینه هم ارزانه سوې ده د پښتانه د وینو لمبه ده د خلکو نه ده ماته پښتنو عزیزانو چې زه کوم ټکي پښتون ټکي استعمالوم یا افغان ټکي استعمالوم د دې معنا په دې وطن کې اوسېدونکی هر څوک که هغه د هزارې ضلع ده که هغه د ګلګت دی که هغه د بلتستان دی که هغه ګوجر دی که هغه هزاروال دي که زموږ هزارګان وروڼه دي که پنجابیان دي یا دلته په دې وطن کې اوسېدونکي د بل مذهب خلک دي عزیزانو دا ټوله 200 تا ته ځان په دې خبره پوه کړئ دا ټوله تلکه تا ته ده ستا و پګړۍ ته ده ستا د وطن سره د مینې و جذبې ته ده دا د نن ورځې خبره نه ده عزیزانو دا فیصله چې د پښتون افغان زور ماتول غواړي د پښتون افغان د وطن د جذبې د محبت ختمول غواړي دا له هغه ورځې پیل شوه چې په کومه ورځ سپرنګۍ دې علاقې ته راغی دا د دنیا د کتابونو په ګواهۍ موږ ثابتولی شو دا خبره به ډېر په غور اورئ عزیزانو علامه اقبال شاعر مشرق چې دوی ورته وایي عزیزانو زه بیا زړې خبرې نن کوم بیا خدای خبر کله پر نه پېښېږو علامه اقبال د اسلام د پلو ټاکلو دپاره د اردو یو مشهوره دغه دی وایي نیل کی ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر لوړ مصرع یې دا ده وایي ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر علامه اقبال وایي د اسلام پولې ښکاره کوي وایي موږ د دریا نیل د غاړې نیولې د کاشغر د چینو سره دا لوی غرونه دي د افغانستان یا د دې وطن د کاشغر د غرونو پورې دا ولس د کعبې په دفاع کې کلک ولاړ دی د شعر دا خو ډېره ښه خبره ده لیکن عزیزانو چې څه وخت د یورپ وږي د یورپ لغړ د یورپ قاتلان د یورپ ظالمان فرانسویان انګریزان ایټلي والا دوی مخه وکړه پر دې خوا د وطنو نیولو لپاره عزیزانو دوی ډېر ژر دې زموږ سیمو ته راورسېدل ځینو عربي دنیا په مخه واخیسته چې کلمه ویل کېږي ځینو ملایشیا انډونیشیا په مخه واخیسته ځینو دا برصغیر اروپا په مخه واخیسته عزیزانو اوس څه بیخي په لږ وخت کې چې کوم انسانانو کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله عزیزانو دا ټول که د عربي دنیا ملکونه وو دا ټول که د مشرق وسطا ملکونه وو دا ټول که د ملایشیا انډونیشیا ملکونه وو که د هندوستان وو عزیزانو دا نقش ږدې دغه خاوره نه سو پاته چې یو فرنګي ته یا د ایټلي وغلو ته یا د فرانس وغلو ته یا د فلاني وغلو ته توفق لږ شوي واحد خلک
چې باوجود د دې چې نیستمنو خواران د خدای نه کوي الله پاک غیرتي کامونه داسې نه خوروي واحد کام چې و دې ظالمانو ته ټینګ سو دوه قومونه وو دوه علاقې وې یو ترکان یو پښتانه افغانان دا نور ټول وطن تسلیم شو کعبه شریفه تسلیم شوه مدینه شریفه تسلیم شوه ټول ایران تسلیم شو ټوله علاقه چې ښکنیوه یې ویله ګرده تسلیم شو دغه خړپشتیان غریبان پښتانه او ترکان زوی کښېنئ زوی شور مه کړئ هلکه سپین کالا کښېنه مهرباني دا که زی بخوار کوي اودس مهرباني ستا ګناه دغه ده چې تا د اسلام ننګه کړې ده تا د وطن ننګه کړې ده تا د استقلال ننګه کړې ده په 1925 کې که زه خطا یم په 1925 کې اول وار پرنګیانو په دوکه بنګال د پلاسي په جنګ کې په دوکه ونیو کلایو د کوڅو جنګاله وو د کوڅو کې جنګونه کوي بدماشان کلایو د کوڅو غل وو دا انګریزانو راوستی د دغه د بنګال د پلاسي د سراج الدوله په دربار سره دا ته لښکرې په جوړه کې ایسټ انډیا کمپنۍ کلایو د سراج الدوله سپه سالار په پیسو یا په چی رانیوی یو سړی بل محترم لوی شهید د هندوستان ټیپو سلطان د حیدرعلي زوی د هغه شهادت هم د خپل بې ایمانه سپه سالار په وجه وشو پر هغې باندې بیا شاعرانو شعر جوړ کړی د فارسي دی په فارسي کې وایي صادق از بنگالو جعفر از دکن یا جعفر از بنگالو صادق از دکن جعفر دغه سپه سالارو د سراج الدوله دا بل د ټیپو سلطان سپه سالارو دوی دوه د خپلو عظیمو ملګرو سره دوکه وکړه نو دا شعر بیا چا ولیکئ صادق از بنگالو جعفر از بنگالو صادق از دکن ننگ دین ننگ ایمان ننگ وطن عزیزانو کلایو د سراج الدوله سپه سالار په پیسو رانیوی ډېر زورور لښکر یې و د سراج الدوله بې جنګه یې د پلاسي په میدان کې په 1925 کې توپک کښېږدي د هغه شپې دي چې د احمدشاه بابا په وجود کې د افغان سلطنت لښکرې جوړېږي بیا احمدشاه بابا د ډېر مشهور پیر محترم یا پیر صاحب شاه نه مشهور فلسفي عالم د مولانا عبدالعزیز پلار شاه ولي الله چې د مرهټه‌و طاقت په دغه کې ډېر سو په هندوستان کې شاه ولي الله د یو عالم دین په حیثیت د یو لوی فلسفي په حیثیت د وطن د ډېر لوی عالم په حیثیت د ځان له فلسفه ده پر دې باندې مولانا عبیدالله سندي او د ده یو بل ملګری چې د سر شاګرد و غلام سرور ډېر لوی کتابونه لیکلي دي شاه ولي الله احمدشاه بابا ته وویل چې اسلام په خطر کې دی مرهټه راغلي دي وطن یې په مخه اخیستی دی د تاسو زموږ دا هیله ده د اسلام ننګه وکړه د وطن ننګه وکړه راسه دغه ده دا کیسې اوږدې دي نه کوم احمدشاه بابا لښکر روان کړ ورنی دا بیا د خدای پاک مهرباني ده د مرهټه‌و لښکر د پښتون افغان د لښکر یو په دوه یو په درې وو خو خدای پاک احمدشاه بابا ته سوبه ورکړه او د مرهټه‌و حکومت د مرهټه‌و طاقت مات سو په دغه شپو کې انګریز په بنګال کې د کلای په مشرۍ کې بنګال په دوکه نیولی د پرنګیانو سره د لندن سره یو خبره وکړه چې اوس موږ څه وکړو احمدشاه راغلی دی علاقه یې ټوله په مخه کړې ده هغه ول د احمدشاه سره چمبه مه بندوه
بس چې دی څه وایي که دی وایي چې خطبه زما پر نامه ووایه ویې وایه که فلانی چې هغه دی د هندوستان نه ولاړ شي بیا به خبرې کوو دا د 1861 خبره ده 1861 خبره ده احمدشاه بابا چې لښکرې ووتې ولاړې وطن ته د بنګال خلکو د انګریزانو سره په لندن کې خبره وکړه چې اوس موږ څه وکړو د هغو وینا دا وه په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا ستا سر د بل لرګی د کومې ورځې څه دی عزیزانو لندن ورته وویل دې خلکو ورته وویل چې د افغانستان یا د افغانانو طاقت ماته نه کړې دا دوی طاقت زله ونه کاږې دوی زله ونه کاږې موږ هندوستان نسو خوړی د هندوستان د خوړلو دپاره ستا د طاقت ماتولو فیصله وشوه د هغې ورځې څخه تر ننه پورې ستا افسر دی د بل لرګي دي ستا د دې کاږه مغزي څخه خلک بد وړي دوی په تا کې دننه د باچایۍ طاقت ویني دوی ستا په جرګه ستا د قام په تنظیم کې د علاقې بچاو ویني دا زموږ حکمرانان عزیزانو هغه زاړه کتابونه ګوري پرنګی په 1809 کې په دې خبره ځان پوه کړئ سر خلاص کړئ په 1809 کې پرنګی دا عباسین غاړې ته راورسېدی ګرد هندوستان ورته تسلیم شو د هندوستان مسلمان د هندوستان هندو د هندوستان سکھ د هندوستان ټول راجاګان پرنګي ته تسلیم شو پرنګی د اټک غاړې ته راغی دا وخت لا متر عباسینه دا د افغان سلطنت و دا موجوده پاکستان د برخه وه دواړه کشمیران در لاندې وو دې چې راورسېدل دا په پېښور کې زموږ باچا په ژمي کې کښېنستی په دوبي کې په کابل کې کښېنستی چې د اټک غاړې ته راورسېدل پرنګي یو اول سفیر سټوارټ الفینسټن د هغه یو کتاب لیکلی دی بیا په پښتو هم ترجمه سوی دی تاسې یې وګورئ په اردو هم ترجمه سوی دی په انګریزي د هغه نوم دی د کینګډم اف کابل د افغانستان سلطنت دوه والیومه دي دا سړی یې راواستوئ الفینسټن چې ته ولاړ سه یې دا علاقه وڅاره الفینسټن د اباسین پر غاړه د ډېر لوی کاروان سره خو دا دښته یې ډېرې ګرمې دغه دي اوبه واګوشان و غوایي و بلای بدر ورسره و دی وایي چې زه د اباسین غاړې د ملتان له رالم پلاني الکوزي پښتون زما استقبال و راووتم پر لار باندې یو اوښبه په مخه راغی موږ لښکر روان دی پر اوښو یا کاروان هغه کاوه ما د آسه ورته وکتل ده د کښې ما ته وکتل ما په اول وار محسوسه کړه چې ما ته زما سیال ګوري دا د کتاب خبرې دي ما ته زما سیال ګوري بیا دی ولاړی 2 میاشتې تېرې کړې شاه شجاع هغه وخت وطندوست و په پېښور په بالاحصار کې د خپل کاغذونه و افغان باچا ته کښېښو 2 میاشتې یې تېرې کړې د کتاب تاسې وګورئ دی د پښتانه د تنظیم د پښتانه د حکمرانۍ د پښتانه د خلکو د باچۍ په پوهو باندې ډېر مطمئن دی د پېښور د بازارونو د پېښور د تجارانو ډېرې لوی تعریفونه کوي د دا ورځې زموږ چې راکوز شو عزیزانو بیا نو موږ د هندوستان پنجابی سکھ مسلمان هندو دا ګرد د انګریز په پوښ کې ورتی شو کار یې څه کاوه د انګریز دپاره یې د اباسین د غاړې پر پښتنو حمله وکړه دا جنګ تا ستا پلار نیکه عزیزانو اویا کاله په یوازې سر دغه وتنباوه د هندوستان سکھ د هندوستان هندو د هندوستان مسلمان چې کلمه یې ویله لمنځونه یې کول اذانونه یې کول کار یې چې کاوه کار یې دا کاوه چې آزاد افغانستان آزاد پښتون یې ښکېل کاوه د فرهنګي لپاره نن عزیزانو ځینې خلک معافي غواړم ځینې خلک معافي غواړم دلته مولوي صاحب ډېره ښه خبره وکړه نن ځینې خلک داسې خبره کوي طالب داسې ملا داسې فلانا داسې
زما د دا ده هر څوک دې په غوږو واوري تر هغه ملا دغه طالب تر ژیره ګرځم چې د وطن پر ننګه ولاړ چې د وطن پر ننګه ولاړي هغه ملا هغه پیر هغه کپیر د هغه تر ژیره ګرځم قربان کوم او چې زړه مې وغواړي پر ژیره یې مچوم او در هغه بریتور که غیدای که درانه ای چې د وطن خرڅوي د هغه په بریتو د سپي امچاج کو خبره دا نه ده چې څونه بریتور یې خبره دا نه ده چې ته ملا یې که طالب یې خبره دا ده چې د وطن د ازادۍ د وطن د سیالۍ د وطن د آبادۍ د وطن د شتمنیو سره ستا رویه چی ده موږ ګز به دا یي که ملا یې که پیر یې که فقیر یې شیعه یې که سني یې غلجا یې که درانه یې چې د وطن پر ننګه ولاړو دغه ته به سلام کوو او چې وطن یې خرڅاوه که مې وخت درلود څه به ورسره وکړو که مې وروره که نه یې کم سے کم سلام جرمنول پکار خبره دا نه ده خلک وایي دوی ناست دي او دغه ته ناست دي جنازو ته زه څه وکړم دا دې اسانه بللې ده ما بچي دې حلال کړي دي یو وایي زه به کروڑ روپۍ درکړم نور زه به 2 کروڑ روپۍ درکړم د خدای ویرېږم موږ مسلمانان یو الله پاک وایي او په قصاص کې ستاسو ژوند دی موږ د چا قصاص واخلو موږ د چا واخلو تا بې پوره بې توره ته ما سهار ماښام وژنې شیعه وژنې سني وژنې ګلګیتی وژنې کشمیری وژنې فلانا وژنې تا سره توپک دی توپک دې په زور باچۍ دې په زور نیولی ده غاصب یې دا چیف سیکرټري دا هوم سیکرټري دا کمشنر دا بل دا خبره زما په خوله کې بده ایسي ته ستا زوی راوله دغه خلک بیا په پور کې مړي کې تاسو به موږ پر مړي باندې 15 کروڑ روپۍ درکړو 15 کروڑه لاس به درکړو چیف سیکرټري ستا زوی هوم سیکرټري ستا زوی کمشنر ستا زوی ډیپټي کمشنر ستا زوی جرنیل ستا زوی دا به اصل داسې بیا نه بلې علامه صاحب ډېر په تفصیل خبره وکړه عزیزانو موږ لیوني نه یو موږ پاکستان هم جوړول غواړو دا علاقه جوړول غواړو عزیزانو نن تا ته دا پښتانه ځان پوه کړه ستا وکاږه مغزي ته ده ستا دا سر کوټل غواړي دا د سیالۍ چې ته غږ کوې دی دا د ګولۍ په زور د چړې په زور د بې اتفاقۍ په زور د بې ایمانۍ په زور دی دا قتلول غواړي موږ عزیزانو دا درنې به یي درنیم خبر دا درنې به یي خو اوس موږ المولي صاحب خبره وکړه ډېره ټکې وکړه زه دې درنې ته وایم ټول علما ته وایم ټولو سیاسي پارټیانو ته وایم مهرباني وکړئ د دې جنوبي پښتونخوا د پښتنو د هر هیل هغه خلور خلک هغه شملور خلک چې په مجلس پوهېږي چې په بدي او په نیکي پوهېږي عزیزانو دا غور لیست جوړ کړئ نواب صاحب ناجوړه دی ما خبر ورسره کړې ده خدای به یې جوړ کړي نواب صاحب ته به ووایو عزیزانو ته یې لیستونه جوړ کړئ عالمان دې هم جوړ کړي هغه سړی چې د ورسګیر سړی وي هغه سړی چې د خدای بیریږي هغه سړی چې د وطن پر ننګه درېږي د دې په کوټه کې راته چې و فیصله به وکړو یا ژوب یا د مراڼي رغونه یا د پښین رغونه پر دې باندې به 2-3 ورځې غټه جرګه وکړو دغه جرګه به فیصله کوي د خپل وطن لپاره دغه جرګه به فیصله کوي د خپل شتمنیو د دغه لپاره دغه جرګه به فیصله کوي چې زموږ وطنونه خلک ولاړ کړي دي بیا به د دغه جرګې په نمایندګۍ د ظالمانو سره مجلس کېږي په دې دوران کې به موږ انشاءالله الرحمن پاچاهانو ته زه خواست کوم چې دا شی بیا مه خرابوو بیا عزیزانو چې دا جرګه دوی سره برابروي انشاءالله الرحمن چې دا جرګه موږ کوو له ګلګته نیولې تر چتراله د چتراله نیولې تر باجوړه دا پښتون هم پکښې بیا به د دې یوه جرګه وکړو په ګډه او ګډ پښتون عالمان ګډ پښتانه وطن خلک چې په وطن ویل خلک دي دا به مجلس وکړو دنیا به خبره کړو چې موږ نه لیوني یو نن ته لیونی سوی افغانستان ته په ډبرو ولې عزیزانو د بل چا دا مه منه علامه اقبال شاعر مشرق دوی بولي او دوی وایي د پاکستان نظریه د ده په فکر راغلې ده علامه اقبال د افغانستان متعلق وایي په فارسي کې آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن پیکر گل است از کشاد او کشاد اشیا از فساد او فساد اشیا
علامه اقبال وایي که ایشیا موږ یو کالبوت وبولو انساني ډانچه یې وبولو نو د دې زړه افغان دی زه نه وایم مولوي دغه زموږ د نظریاتي ملګری دا ملګری نه وایي پلانی نه وایي پلانی مولانا فضل الرحمن نه وایي ام پی والا نه وایي علامه اقبال وایي چې که په ایشیا یو کالبوت ده نو د دې زړه افغان دی او بیا وایي چې د دې زړه که دا زړه تنګ و ایشیا به په عذاب وي او که دا زړه پراخ و د ایشیا کې به امن نن د ده دا پیشنګویي دونه صحیح ثابته ده نن افغان په تکلیف دی په ګرد ایشیا کې سری لمبي په ګرد ایشیا کې موږ د چا سره بدي نه کوو د یو انسان څخه په دې بنیاد کرکه کول چې دی د کومې فرقې دی دی د کومې ژبې دی دی د کوم مذهب دی دی د کوم کلي دی دا موږ ګناه بولو ګناه کبیره یې بولو انسان د انسان ورور دی موږ ټول د آدم علیه السلام او حوا نه بچي یو موږ د یوه درختې د یوې درخت شاخونه یو موږ به ښه سره کوو په انسانانو کې لکه علامه صاحب چې وویل ظالم او د مظلوم جګړې غړي به نه اچوو عزیزانو که موږ مسلمانان یو انشاءالله یو که موږ پښتانه یو انشاءالله یو قرآن کریم وایي د قرآن کریم پر دې ګواهي موجوده ده قرآن کریم ته علما ناست دي زما څه ځینې سورتونه یېرېږي په هغه کې الله پاک وایي فرعون یو ډېر غضب والا باچا و بیا د انسانان غلامول او د دوی بچي حلالول ما موسی ته وویل دی ورته ویلی چې موسی علیه السلام وایي ما موسی ته وویل چې ورسه فرعون ته ووایه چې زما کام ستا له بندګۍ خلاص غلامي قرآن کریم بندګي بللې ده د هغې خلاف درېدل د موسی علیه السلام سنت دی بل څوک درېږي که نه درېږي دا درنه به قرآن کوي قرآن دې نه کوي قول به کوي چې موږ به دا وعده سره کوو چې موږ د ظالم خلاف په یوازې په کلکه درېږو کلک به درېږو که خوښه د لاسونو پورته کړو ګډ به درېږو دا خبره ده جنانو مولوي صاحب زه په ډېره ایمانداري درته وایم په دې لښکر کې پښتونخوا ملي پارټۍ رهبري نه غواړي په دې لښکر کې پښتونخوا ملي پارټۍ مخکښي نه غواړي خو دا کول به سره کوو دا کول به سره کوو چې په دې دوران کې به د ظالمانو سره نه پټ ملاویږو نه به ښکاره ملاویږو دا وعده چې هر څوک وکړي ته په مخه موږ درسره موږ به ډېر احتیاط کوو الله پاک چې موسی علیه السلام دغه ته لېږئ د ده ورور هارون سره هارون علیه السلام الله پاک اوله خبره دا ورته وکړه چې ورشه فرعون ته ووایه چې زما کام ستا له بندګۍ خلاص کړه دویمه خبره یې تا وکړه چې ډېر په ادب ورسره ګایېږي یعنې دا د خدای پاک حکم دی که څه د ظالمه سره رغېږي هم په ادب به رغېږي خبره به سمه ږدې برابره به یې ږدې عزیزانو خبره ستا و لنګوټه ته ده ستا و اختیار ته ده ستا و دغه ته ده حمزه بابا مشهور دغه دی وایي یم پښتون له پښتنو سره ځم تل به پر لار له مېړنو سره ځم اغیار که وایي د دوږخ ژبه ده زه به جنت له د پښتو سره ځم دومرې بې پته لکه پرخه نه یم چې به د لمر د پښتو سره ځم حمزه سفر که د حجاز لا هم د پښتون د کافرو سره ځم اخري کې دی وایي څوک چې راغونډ پر یو مرکز یې نه کړم څوک چې راغونډ پر یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره ځم عزیزانو لا اله الا الله محمد رسول الله د دې به الله باندې خبر رسه د دې خبرې ماسې وه چې دا کام سیال سي دا کام د خپل وطن مالک سي دا کام د لوږو سپوږو خلاص سي لا اله الا الله محمد رسول الله که پښتونخوا ملي پارټۍ بل غرض لري راسئ لکه حمزه بابا چې وایي هرې تپې له ځو هرې تپې له ځو جرګې کوو دا جرګه بیا دغه جرګه کوو ده په مخه یې راخیستي دي خلک د دنیا پوهان دا وایي عزیزانو دغه شورای ابریشم چې دوی جوړ کړي دا شورای ابریشم نه و جوړ د پښتون افغان د تجارت قافلې پر دې غرو اوښتې سمرقند ته تلې
دا چې زیارت اغوا کړي وو 4 کسان د هغه څه شهیدان کړي دي یو شهید اوس درنې ته راوړل دا جرګې دا به دغه تکلیف کافي هغه وخت نن هم د دنیا پوهان دا خلک تجارت پوهان هغه تجارت یا یې میمون ښه کولی شي یا یې پښتون ښه کولی شي یا یې میمون ښه کولی شي یا یې افغان ښه کولی شي دغه د تجارت پر لارو پر دې غرونو باندې به پر اوښانو د پښتانه کاپلې تلې پېښور د هغه وخت د تجارت ډېر لوی مرکز و دا کیسهخاني بازار دا نوم له دې وجې پر کښېښود شو دا کاپلې به د مرکزي اشیا سره تلې له شایبلشوه به راتلې بیا به دوی پړاوونه کول په پېښور کې بیا به تجارانو یو د بل سره مجلس کاوه کیسهخواني بازار یې په دې پر کښېښود چې دا ته به خلکو حال سره وکاوه سمرقند څه حال دی د فلاني ځای څه حال دی د فلاني ځای څه حال دی نن ته لګیا یې زما لارې تړې په بې ایماني په دروغو ما څه کړي دي د هندوستان ته زما دښمن دی موږ دا ټکي په احتیاط کوو ته وایې هندوستان زموږ دښمن دی د هندوستان سره تا یو جنګ کړی دی بیا دې بل جنګ کړی دی پاکستان مات شوی دی اوس هم چې یو ځای یو پوکړه زره ډز وي ته وا دا هندوستان خطا ایستلی دی خوارج خبره ده لیکن د هندوستان لارې تا خلاصې پرېښي نن د لاهور او د واګه په منځ کې یو زنځیر نشته د لاهور او د واګه په منځ کې یو زنځیر نشته پرابل بارډر یو شی نشته هم غوایي راځي هم نور شیان ځي زما پر دغه باندې د چمنه لکه مردنې نیولې تر پېښور کې پابندي لګولې زما اقتصادي مرګ کوي پر دې باندې موږ رجزانو پر دې باندې د چمنه نیولې تر تورخم پورې به جرګې کښېني دا به کښېني پرلتونه موږ دغه نه یو تجارت به کوو که زما بچي تاریاک راوړل زما بچي اسله وړله زما بچي پلانی کارګاو په ګولۍ ووله د تاریاکو په باره کې هم عزیزه ته زما پوره وړی تا په باجوړ کې په درزونونو خلک په ملیشیا ومړه کړه ورته واطي تاریاک کوي بیا دې په مومندو کې په درزونونو خلک مړه کړل بیا دې په ګدونه مازۍ کې په درزونونو خلک مړه کړل بیا نن هغه فصل په کوټه کې بیا تا څنګه روا کړي بیا تا څنګه روا کړي د چمنو نیولې بیا تر دوکۍ پورې په چمنونو تاریاک ته وکرل هغه پیسو باندې ته د خلکو وفاداري اخلي تا د ځان سره د پاکستان د پارلیمنت کې ګولۍ ولګولې پاکستان پارلیمنت کې خرڅ کوي پاکستان ته پاکستان جوړو بالکل یې جوړو پاکستان هغه پاکستان چې په هغه کې به پښتونخوا وطن د پښتونخوا وطن د ولسونو په خدمت کې خپل د الله ورکړي نعمتونه استعمال هغه بلوڅ چې د بلوڅ په وطن کې د سایل وسایل د ولس په خدمت کې استعمالیږي د دې به عیني ضمانت وي پنجابي د بم دغسې د سرایکي د بم دغسې دلته به په ووټ منتخب پارلیمنت چې هغه به د طاقت سرچشمه وي هغه چاره فیصله وکړه هغه به کوي پوج جاسوسي ادارې به مضبوطېږي پوجونه ټینکونه به ورته اخیست کېږي جهازونه به ورته اخیسته کېږي زموږ جاسوسي ادارې ملیچي دوی دي نور هم پنځه شپږ دي دا ګردې به مضبوطوو پاکستان به ښې ادارې لري پاکستان به ښه فوج لري لیکن دا به د پارلیمنت تر طاقت لاندې دا به عین مني عین به بالادست وي داسې حکومت داسې پاکستان چې په هغه کې عین بالادست وي د ظالم او د مظلوم په منځ کې انصاف وي الله پاک وایي واعدلوا هو اقرب للتقوى تاسې عدل وکړئ عدل بیا عدلي ورونه په جنګ سره اخته کوي بیا عدلي ماړه او مېړه سره جلا کوي بیا عدلي بې انصافي پلار او زوی سره دغه کوي ته په بیا عدلي باندې پاکستان چلوې او بیا ما وایي زه تا وژنم مړ مې کړه بسم الله مړ مې کړه ته به خوند پر واخلې هغه پاکستان چې هلته جمهوریت وي د عین بالادستي او هلته آزاد عدلیه وي هلته آزاد پارلیمنت وي هلته اخبار آزاد وي هلته پوجونه د پارلیمنت لغی دا پاکستان تر قیامته پورې زنده او دا پاکستان چې عین به د پوجانو د دغه لاندې د ګوډو لاندې د دوی د ټوپک به لاندې
او پر وسایلو به د بلوچ د سندي د پنجابي ښاماران ناست دي دې پاکستان ته زنده‌باد ویل زه ګناه بولم خاص یې ګناه بولم او ولکه ووایم چې هره ورځ پر هر منټ بازۍ راکوي زنده‌باد څه شي ظالم زنده‌باد وولم د خپلو بچیانو مرګ ته زنده‌باد ووایم تا توپک پر اخذ مهرباني وکړه دا پښتانه دنیا دا ویلي دي د دنیا تاریخ دا ویلي دي مهرباني وکړه دا قام یا پښتون یا بلوچ یا سندی یا سرایکی عزیزانو دې ته مه مجبوره کوئ پښتانه د بدۍ خلک دي پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي پښتانه د بدۍ په تاوان پوهېږي دا دی چې دا مړي برداشتوي داسې نه ده چې دی زړه نه لري داسې نه ده چې دی په دې ځایېږي نه داسې نه ده چې په دې دی خوابدۍ کېږي نه خدای د بدۍ په معنا پوهېږي چې په دې نه د ځو مړی څلوېښت کسه وژني چې په دې څو خو غرق وکړو نو د پښتانه دا خاموشي د پښتانه دا لیزمي د پښتانه دا برداشت خلک د پښتانه د بلوچ بې غیرتي نه بولي یو فرنګي دا لیکلي دي فرنګی یو کسه بلا امریکن و هغه دا لیکلي وو چې وروره پام کوه د دې بلا سره دا الفاظ دي چې دا بلا ته نه پېژنې دا بلا چې په عذاب سي دا اول وار خپل بچي خوندي کوي خپل بچي خوندي کوي ښځې خوندي کوي پلانه خوندي کوي بیا یوازې راځي یو پتک 10 کیلو وړه یو توپکی بیا راځي بس پر یو چینه خپل کاک پخوي بل نو ته ګرځه په دې پسې پر خپله مرضي راځي پر تا باندې یو ګزار کوي بیا پسې ځغله په دا غرو دا کام دې ته نه دغه کوئ نه موږ لیوني یو پاکستان که څوک بچاول غواړي لار یې دا ده ته به کشمیرانو ته وایې چې کشمیر ستا وي ته به بلوچستان ته وایې چې بلوچستان ستا دی ته به سندي ته وایې چې سند د سندي ساحل وسایل ستا دي ته به پښتانه ته وایې چې د پښتانه ساحل وسایل ستا دي دا دغه به راټیټ سي بیا به سره کښېنو موږ لیوني نه یو موږ لیوني نه یو چې موږ د پاکستان خزانه ته دغه نه پرېږدو موږ د پاکستان راسه فرض کړه یو ځای په خرچکو کې اوس هم د پښتانه تیل اوس هم د پښتانه ګاز اوس هم د پښتانه دنیا معدنیات او بچیانو خبره وکړه بې حسابه دي دا داسې مه کوو موږ مجبوره یو اخر موږ مجبوره یو موږ به درنې کښېنوو په خرچکو کې موږ به درنې کښېنوو په مومندو کې چې څوک زموږ هغه لوټي سنگ مرمر لوټي زموږ لرګي وړي زموږ ګیسونه وړي لکه د ماري ګیس خبره چا وکړه موږ مجبوره یو چې دا بیا نه پرېږدو چاته یې ورکړو موږ دې ته مه کوه دا درنه د دې دپاره نه ده چې موږ ته خوند راکوي چې غمجن خلک دي ناست دي موږ به بدلې ورته وایو موږ به خپل هر ورته کوو دوی به نارې وایي موږ دا دې دپاره ایښ دی چې مهرباني وکړه بس نور یې نشو کولی عزیزانو وخت دغه راغلی دی دا شروعات دي او پښتانه وایي د میدان سر د چابکې وار بې پوره بې توره تېر د شرګردي چې وسو عزیزانو ځینې خلک ناپوه خلک هسې خوله د باده ډکې کړي دوی د علي وزیر متعلق کیس نه وایي دوی د فلاني متعلق کیس نه وایي دوی د فلاني متعلق کیس نه وایي هلکه علي وزیر چې هلک و د تا زما شناخته د علي وزیر پلار هغه وخت د علي وزیر پلار هغه وخت ګریجویټ و ګریجویټ و ما دا یو ملک بوستان چې زه پارلمنټ کوم دوی به راتله علي لا نه و د علي وزیر پلار دا دواړه پښتورګي پردي لګولي دا بیا هم د پاکستان بېبختي ده د پنډۍ سره یو کلی دی هغه غریبان په ژوند خپل ګډ کلی په یو پښتورګي خرڅوي ژوند به کوي د علي وزیر پلار دواړه پښتورګي لګولي ګناه یې څه وه اول شهید د وزیرستان د علي وزیر ورور د هغه ګناه دا وه چې هغه د پښتونخوا ملي پارټۍ سره ځان نږدې کړی مولوي صاحب مازدیګر ماښام ناست و وایم ناجوړه ښځه ته ډوډۍ ورکوله زموږ خوا ناجوړه خلک وایي لیونی بولي دا ټکی مه استفاده انسان کمزوری د ستوه لیونی دی په هغه خلک زیریږي مور یې زیریږي پلار یې زیریږي ناجوړه و ناجوړه ښځې ته ډوډۍ ورکوله پر دونې ځای موټر ورته ودرېدی توپک یې راویستې بر داسې یې ونیو بل ملګری زموږ شاه عالم د ایاز وزیر چې اوس هغه دی سفیر دی
دا یې د کور را روان و بیا یې ټکان پر وکړه دا یې وګوښت د علي وزیر د دې وروره بعد د علي وزیر د خاندان چې زه په خبر یم 11 کس یې په ګولۍ کړه 11 بیا وایي علي وزیر ښکنځا کړي نو ما قرآن شریف لا وایي عالمان ناست دي قرآن شریف لا وایي وروره خلکو ته بد مه وایاست البته مظلوم ته لږ اجازه 11 کسه دی یو سړي کور ته مړه کړه بیا به دی بده خبره نه کوي مارنګ بلوچ دی خبره مارنګ بلوچ راغلی و اخونزاده د ما سره راسره و علامه صاحب هم راسره زه و علامه صاحب و اخونزاده و باران هم ورېدی مارنګ و دا ملګري راغلي وې موږ ورغلو نیمه ګېټه په خټ کې سره ګرځي دا موږ کړي دي دا موږ په چا احسان نه اچو بل اوس ما ته دا خبره زه کوم چې عزیزه به دوی را روان دي ما او تا به دلته بل دې نه مني بل دې نه مني ما او تا به دلته دا سر پیدا کوو چې زما او ستا حقوق به څنګه زما به څو برخه یې ستا به څو برخه دا اوس ډیویژنان جوړېږي چې وینې سیوه یې غورځولي په دغه په پلاني ځای کوټ یې پر دې خوا غورځولي هلته پلانی دی دا به نه سره کوو عزیزانو بلوچیش بلوچستان کې چې کومې بلوچ علاقې دي پوکشي علاقه ده مري علاقه ده نوشکي ده چاغي ده جمالیان هر شی چې جوړوو چې جوړ کړي موږ مزله کار ده موږ مزله کار دی چې بهرنایي پورې پلانی وتړو سوی واخه پلاني ځای دا خوا به دوی جوړوي دا موږ سره شریک ملک دی شریک وطن دی راسي دا پاکستان جوړ راسي دا پاکستان روان کړو زموږ دا لار زده ده آیین به د آیین تابعداري به دی د آیین پلانا به وي د هر کام وسایل د هر کام امانتونه به راسه د موږ سره مجلس وکړه دا جرګې موږ جوړوو انشاءالله که خدای کوو دا جرګې دې بیا ولاړې سي د شهباز کم شهباز د شهباز حکومت ناروا دی د شهباز حکومت ناروا دی دا اوس په بلوچستان کې دی دا حکومت ناروا دی د زر او زور پر بنیاد د ټوپک په زور جوړ شوی حکومت دی موږ مجبور یو علامه صاحب هم ناست دی دی په اپوزیشن کې دغه چیرمین دغه لیډر دی په سینیټ کې زه قومي اسمبلۍ کې بلکې موږ د دنیا سفیرانو ته مجبور یو خط ولیکو چې وروره ته چې د کوم حکومت سره زما د وطن سودا کوې دا ته ظلم کوې ته وایه زه جمهوري ملک یم دې زما جمهوریت وړی دی دې روغه جمهوري پارټۍ عمران خان یې په سر اخیستی دی دا وخت کم سے کم واړه ځوانان په سوو نه په زرو کیسونه دي په جیلو کې ناست کیسونه دي په جیلو کې ناست عمران خان په 5 اګست زما خیال دغه پرې کېږي کال پرې کېږي تاریخ انصاف پرګري ناست نور شته خوښه تاریخ انصاف والا اخونزاده نه دی ناست 5 اګست د عمران خان د دریم کال پرې کېږي زما تجویز دا دی چې د اوسه اعلان وکړي چې پر 5 اګست به د پاکستان په ټولو ضلعو کې د عمران سره چې څه سیاسي قیدیان دي د هغو د ازادۍ لپاره جنسونه کوو په ګډ پاکستان تیاري ورته وکړئ ګډ ورته لګیاست تحریک انصاف یاست پښتونخوا یاست جمعیت علما اسلام یاست جمعیت علما پلانا یاست چې کوم موږ بلای سره ګډ دا چې ناست موږ درکښې راسې تیاري وو دغه ګډ دی سرفراز و پلانی مذاکرات اوس خو نسم کولی زه مجبور یم دغه پر لار به ځم تاسې مذاکرات څوک کوي بخت یې سره کوي تاسې مذاکرات د پیپل پارټۍ پخوانی ملګری څه نومېدی عمراني یې سره کوي د تاسې مذاکرات لاغی دا په خپله په غلا راغلي و دا د شهبازه پورې دغونې بېوسه دي موږ خواست ورته کړی وو چې خالي 2 کسه به موږ ورسو د دغه سره به ملاقات و د عمران سره دغه لا هم چې میجر کاکو نه ورته ووایي کرنل لالا نه ورته ووایي برګیډیر نیکه نه ورته ووایي نو شهباز خبره کولی شي په دې بادشي باندې د خدای لعنت شه دا بادشي ورکه شه د باچیانو سره چمني یې هغه ورک شه چې روا یې بولي هغه پسې ورته عجزانو موږ په یو ډېر ناروا ملک کښې وتلي ناروا نه دی ناروا خلکو کومزه کړې ده ظالمان دغه سوي دي علامه صاحب له تاسو الف واخیستی عزیزانو موږ به د خدای سره واده کوو د خدای حکم دی موږ ټولې غړي ایستلي یو یا نعوذ بالله موږ به قرآن شریف نه منو که موږ منو د قرآن شریف ګواهي موجوده ده الله پاک وایي زه د ظالم او مظلوم په جنګ کې
د مظلوم ملګری چې خدای دې هم ملګری مظلوم ولس دې ملګری بیا نو زموږ ډېرې خاورې شي ملتونه به دې هم خاورې شي چې موږ توکل نه اخلو او نه روانېږو د دغې دپاره عزیزانو لارۍ زموږ سوځلي دي یو نه د دوې نه دي درې نه دي د ارنایي ملګري دي هغه معلومې کړي دا زموږ مذاکراتي ټیم چې موږ سره مجلس کوي دا دې هم ورته ووایي چې زما دومره مزدوران غریب خلک یا د یوه ځایه د وکړي بې حسابه تا وژلي دي د دې پور به راکوي د هرې سوځلې ګاډۍ یوه ګاډۍ د که دوې ګاډۍ دي که درې ګاډۍ دي که 10 ګاډۍ د سامانه سره پور به راکوي که نه راکوي بس موږ بل کار نه دی زده مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ بس باید دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر هر ځای درنې هر ځای تکرونه شکنځا بنده سپکه بنده نه د چا مور ته بد وایو نه د چا خور ته بد وایو خدای چې دی خوله نه راکوي د هر چا خور زموږ خور ده د هر چا مور زموږ مور ده علامه صاحب ناست دی نه دي د کولو هغه خبرې نه دي د کولو زنانو موږ ته ویلي دي زنانو موږ ته ویلي دي چې زه یې بورتم ولکه پر بدل شی ده ته شرمېږې نه ته مسلمان یې ته انسان یې ته د سړي زوی یې ته څه شي وینې ته زما کالي وکړې کم ناوله د شی ته وینې چې ستا مور یې نه لري یا ستا پلار نه لري ته د سړي څه کالي وکړې دا څه په کوي دا سړی دغه دا د لیونیانو لښکرې دا کله پوجان کله نه پوجان دا دغه کوي فضل الرحمن صاحب ما ته وویل دا ماشاءالله نوې ځینې خبرې لږ اشارې پکار چې خلک سر خلاص ول مفتي صاحب ویلې موږ په دغه کې بند کړي وو په خانه کې ول سړي راغلو چې موږ ته څه شي کوو ول مفتي صاحب ما ورته وویل به کار پولیس کولی با دا مخامخ د پولیسو جګړه ده په دې کې به موږ خپل سرونه ووځو ته څه غواړې توفیل محمد د جماعت اسلامي غوارکۍ په جیل کې واچوه د دوی نه وو د نور بله یو نومونه یې ما خبره کړې ښه خلک د بازار ښځې ورله کې په تاڼک 14 فوټه 8 فوټه دی 15 فوټه دروازه ده د بازار ښځې ورله کې اوس هغه غریبه مولانا سړی د دې ځای که شواب د دې ځای که تا ته څه خوند ورکړي زما سپک کې څلور کسان چې اغوا کړي وو هغه شهیدان کړي دي اوس جنازې یې هم نه یې لقیدلې هغه پر لق راوړي دوی نه دا درې واره زه ما ته وویل ما دغه به کې خلاص اوس یې بیا راته وویل وایي د زیارت څلور کس یې شهیدان کړي وو وایي یو شهید فریدالله یې دې دغه ته راپرېښو او نور نه راپرېږدي مې راپرېږده که څه اور واچوه گس ورن واچوه شاعر وای ممی شخوی خلقه ممی لمبوی خلق ممی شخوی خلقه ممی لمبوی خلق ځای زما د قبر ممی لمبوی خلق داس می کمر بیمان می تسکه برامار می تسکه دا دې کام نه دی دا د خپلو بچانو پور اخیستی سي دا د خپلو بچانو ارض ساتلی سي دا د خپلو بچانو غم کولی سي موږ پاگلپن نه کول جنگ په خوا ته نه ځو دا هم فیصله ده دا د دې کام فیصله ده دا ارمان دي انشاءالله الرحمن ولکه وکړي ته به ظلم کوې بیا به زه به تا ته هم زنده باد که په کمه ورځ خدای دې وساتي لا اله الا الله ربه پرده مې کوه زما خون ته اعتماد زما خون زما د ورور زما د زوی زما د ملګري خون ته اعتماد دی که د پښتانه پر ننګ د پښتانه پر عزت د پښتانه پر آب موږ سودا وکړه خدای دې موږ په هغه ورځ د دوزخ ورنړو موږ سودا نه کوو دوی لګیا دي وایي دوی پرون ور چا ویل او دوی پر موږ دغه کوي پر موږ سیاست کوي زه څه وکړم ته بې وجنه زه مې خام ته سپارم بس دا به کوم خامنه‌ای 4 میاشتې 8 ورځې د کشنیانو سره دغسې پروت 4 میاشتې 8 ورځې یا 10 ورځې واړه واړه ماشومانو پرېږدو بیا یې چې جنازه یې کوله د سیال کام په توګه په کورونو خلکو خپل جنازه یو چیرې ښکاره کړ بیا چیرې ښکاره کړ بیا چیرې ښکاره کړ موږ زور کوو راسه موږ تاسو ټکان کړو راسه په زور یې یوسه موږ تاسو هېڅ یوسه یوسه څه چې پکې ګس نعوذ بالله نعوذ بالله ور واچو یوسه په کومه ورځ سره موږ سره زور وکړي واوره ان شاء الله
د جنوبي پښتونخوا کوڅه کوڅه کې به درنایي، د جنوبي پښتونخوا په ښار ښار کې به درنایي، د جنوبي پښتونخوا په کلي کلي کې به درنایي، او بیا هلته سرکاري موټر په دغه کې ولکه بیا تېر شي. د هېچا موږ لیوني نه یو، زموږ سره مې ظلم کړی دی. د ظلم علاج دا دی که جوډیشل کم جوډیشل کمیشن کم جوډیشل کمیشن پرون د وړ ورځ مانه 15 ورځې مخکې قاضي فیض عیسی وویل چا ورته وویل چې د عمران خان د پارټۍ د سمبل مې واخیستې پلانه مې واخیسته. ده وویل زه چیف جسټس وم ما سره واک نه و. چې واک نه و خو استعفا به دې ورکړه، چې واک نه و خو استعفا به دې ورکړې وه. ما سره واک نه و، د شاوخوا میجر کاکو ناست و. دویم وایي په ټولو کیسو کې خلک راشي، په ټول دفتر کمیټې ممبرانو ته وایي په تور موټر کې به دې بوځم، په توره تیاره کې فلانی کاکو وایي د ما سره ووایي. فلانی کاکو ډېر لوی سړی نه دی، ته یې څوک؟ تا خو حل په اخیستی دی چې زه په سیاست کار نه لرم. تا خو قرآن کړ، حرف قرآن دی، حرف قرآن دی، حرف وعده ده، حرف دغه تا قرآن کړی دی چې زه په سیاست کار نه لرم. او دلته بیا ټولې کیسې به وي فلانا به وي. ځینې وایي موږ کور ته ځو، کور ته هېڅ نه راځي، هېڅ توان زه نه لرم، هېڅ ماله مه راځه، موږ به درځو. دا عزیزان دي تا وژلي دي، دوی له ننواتې ورسه. ته او ستا جرنیلان، ستا کرنیلان، ستا چیف سیکرټري، ستا هوم سیکرټري دغه عزیزان له ننواتې ورسئ. دا پښتانه خلک دي، پراخه لمن یې د مجلس سره وکړي. ته په پیسو د غلا په پیسو دغه کوې، د غلا په پیسو ته خو ماته معلوم یې بې ایمان و هر لنډر ته یې ورکوي چې د موچا ته ښکاره کړي، ته بیا یو چک دغه کړې. عزیزانو دا ته خلک ګرځي، ما هغه ورځ نن دا وویل، نن بیا درته وایم خواست وکړئ، خواست درته کوو، د لمنې روی به هم درته ورسوم. عزیزانو خلک ګرځي وایي 100 کسه به په لاس درکړم، موټران به وي، ټوپک به وي، بس ته بسم الله کړه، دا علاقه په مخه وخه جنګونه کړه. مهرباني وکړو، آیا مولوي صاحب او خان صاحب او پښتونخوا ملیان پارټۍ او ان پی او پلانا مهرباني وکړئ دا کار مه کوئ، تاریخ کې به بدنامه یاست. لکه ما چې اوس وویل میر جعفر مرګ 400 کاله شوي، نن د میر جعفر نوم، نن د شاه شجاع نوم، نن د میر صادق نوم چې یو چا ته یې واخلي لکه د موږ ښځه چې ورته وایي، داسې نوم به نه پرېږدو عزیزانو. نور هم دی سره ډېر ستړي کړاست، ملګرو ته سره ډېرې خبرې وکړې، زموږ سره دغه کړی دی، بس انشاءالله په ګرد وطن ګرځو. علامه صاحب دا یوه خبره ماته 3 واره وکړله چې زه څو پیسې د پیسو زه نه یم خبر. علامه صاحب ویل زما زړه غواړي چې زه د دې درنې د یوې وخت ډوډۍ بندوبست وکړم. ما اعلان په خپله وکړه، دا ول بیا ته ووایه. نو دی وایي چې د یوې درنې د ډوډۍ هر وخت شي چې څو دغه کېږي، علامه صاحب وایي زه دا قرباني د مسلمان په حمایت کې د الله په رضا کې کوم، دا د علامه صاحب د خوا دغه دی. عزیزانو موږ ته یې وروڼه یو، څه عزیزان یو، ته یې را جوړوئ، موږ به پر مخ ځو. ته یې را جوړوئ چې ته یې جوړه کړله، موږ به یې وکړو. پاکستان ایک فیڈریشن ہے، یہاں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی اپنے اپنے تاریخی وطنوں پہ آباد ہیں. یا کوئی کسی کا غلام نہیں، یا کوئی کسی کا آقا نہیں، یا نہ کوئی فاتح ہے نہ کوئی مفتو ہے. یہ رضاکارانہ فیڈریشن ہے، بڑی مشکلوں سے ایک کمزور سا آئین بنا تھا، اس پہ ہمارا اتفاق ہوا تھا، اس پہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ مرکز کے پاس یہ محکمے ہوں گے، یہ صوبائی نجوم کے پاس ہوں گے. اگرچہ وہ آئین پشتونوں کو ایک متحدہ یونٹ نہیں دے سکا تھا، لیکن پھر بھی ہم اسی آئین پہ راضی تھے یا احتجاجاً اس میں وہ کر رہے تھے. آئین کی بحالی پاکستان کے بچانے کا واحد راستہ ہے. آئین ہو، آئین کے تحت حلف اٹھانے والے، آئین کے تحت تعریف جو کی گئی ہے، ہر ادارہ آئین کے بتائے ہوئے فریم میں رہے، ہم سب ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، پاکستان بہترین ملک بنے گا. آئی ایم ایف پورنے کڑی دی پارباؤ روپئی، ہم آئی ایم ایف لوگوں کو بھی لکھیں گے کہ بھائی آئی ایم ایف سے لیے گئے پیسے میں سے ہمارے علاقے میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. دا بیا په جرګو کې خبرې کوو. عزیزانو کور ودان نیمه شپه ده، دا مېلمانه به وږي، موږ به ولاړ شو، دعا راته کوئ، دعا به کوو انشاءالله. خدای دې خیر دې پېښ کړي. سلامونه، احترام.